बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़म डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्ताद ज़मा यूट्यूब चैनल गोरे हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट नाजरीन मन पर लेक्चर के बाद मुंग दा अपर जिया एंडोस्कोपी बारे खबरें को چې د اپر جیا اندوسکوپی څه شی دی د دې ضرورت ولې راځي او که چاته موږ اپر جیا اندوسکوپی کوو نو د دې کې موږ څه ټیسټ کوو او د دې لپاره څنګه تیاری پکار ده د مریض باندې لپاره د ټول سوالونه چې کوم تاسو ذهن کې راځي یا تاسو ته چا ډاکټر ویلي چې تاسو ته پر جیا اندوسکوپی ضرورت دی یا تاسو رشتہ دار ته یا تاسو یار دوست ته نو هغه ذهن کې چې کوم سوالات راځي هغه ټول به ان شاء الله نن په لیکچر کې موږ ډسکشن کوو او ګورو به چې د دې سوالات جوابات سړي نو ناظرین څنګه چې زما وایي چې نن زموږ د لیکچر ټاپک دی عنوان دی اپر جی آی انډوسکوپی چې دا اپر جی انډوسکوپی څه شی وي په دې لیکچر کې به اول خو موږ دا ګورو چې د انډوسکوپی د مطلب څه دی یعنی اپر جی آی انډوسکوپی څه ته وایي د دې مطلب څه دی او د دې چې کوم ماشين دی یا کیمرا دا هغه څنګه ده هغه به موږ لیک ډسکشن کوو بیا به موږ دا ډسکشن کوو چې د انډوسکوپ په ذریعہ باندې موږ دا معدې یا د خوراک نلۍ یا د ګیسټرو انټسټاینل سیستم کوم حصے یا کوم پارټس معاینه کولی شو او بیا به موږ ګورو چې موږ د انډوسکوپي ولې کوو د دې ضرورت څه راځي دا ولې موږ مریض ته وایو چې تاله انډوسکوپي پکار ده کوم کنډیشنز دي کوم حالات دي کوم علامات دي چې هغه کې به موږ اپر جی آی انډوسکوپي کوو او بیا دا انډوسکوپي چې موږ کوو نو د په ذریعہ موږ کوم پروسیجرز کولی شو کوم ټیسټ کولی شو یا کوم طریقو باندې یا کوم طرح علاج موږ کولی شو موږ دا لګورو او بیا دینه پس چې مریض ته موږ انډوسکوپي اډوایس کوو هغه ته وایي چې تاسو له انډوسکوپي کوو نو د انډوسکوپي لپاره مریض به ځان څنګه تیاری موږ مریض څنګه تیاری د دې تیاری څنګه ممکنه ده او بیا دینه پس په موږ ګورو چې انډوسکوپي چې دی دا کیږي څنګه انډوسکوپي طریقه څنګه ده دې باندې بلک موږ نظر اچو او بیا موږ دا ګورو چې یو ځل انډوسکوپي وشي نو بیا د انډوسکوپي نه پس به مریض څه کوي یا بیا څه پکاروي نو دا ټول سوالات جوابات چې انډوسکوپي څه ته وایي په دې کې د کوم ځای معاینه کیږي دا ولې کیږي د دې په ذریعہ کوم ټیسټونه پروسیجرز کې دي شي د دې تیاری به څنګه کوو د دې انډوسکوپي طریقه څنګه ده دا ډاکټر څنګه دا انډوسکوپي کوي او د دې انډوسکوپي نه پس په مریض څه کوي د ټولو سوالات جوابات به نن په لیکچر کې موږ حاصلو د خیره نو لومړی سوال چې د انډوسکوپ څه شی دی یا د انډوسکوپي وایي څه ده نو انډوسکوپ چې دی دا یو کیمرا ده یا یو اکوپمنٹ دی ډاکټري اکوپمنٹ دی چې په کومه په ذریعہ باندې موږ د معدې د خوراک نلۍ معاینه کوو نو د دې دوه پارټس یو چې دی د دې هډ دی چې هغه باندې د مختلف قسم نوبز یا کنټرول لګیدلی وي چې په هغه په ذریعہ موږ د دې چې کوم دا اند دی یا دلته کیمرا لګیدلی په دې حساب باندې دا چې کوم پارټ دی دا موږ خوراک نلۍ خلو بیا خوراک نلۍ په ذریعہ باندې موږ لاندې معدې ته کوزو نو په دې اند باندې چې دی کیمرا لګیدلې دا بلب لګیدلې دی نور دې باندې واش کولو د لپاره خپل د دې ټیوبز لګیدلې وي نو د دې ټول کنټرول چې دی دا دلته په دا پایو باندې ممکن کېږي چې خپل د نوبز لګیدلې وي چې دا چې کوم د اند دی رائټ لیفټ موږ تاو راتاو برخکته تاو په دې باندې موږ بایپسي اخستې شو په دې باندې موږ واش کولی شو که چېرته سکشن ضرورت وي یا د معدې کلینینګ ضرورت وي نو هغه موږ کولی شو ټیک شو او بیا دا چې دی د دې پارټ چې دی دا د دې لایټ سورس سره دلته لایټ سورس چې دی کې ټول کمپیوټر لګېدلی نو دا لایټ سورس چې دی دا د سره دی اټیچ وي دا څنګه اټیچ وي دا سه اټیچ وي چې دا ګوره دا چې اوس دا انډوسکوپ ته دا موږ کولاو کو او دا موږ دلته ولګولو نو دا لایټ سورس راولګېدو دا چې کوم دا پارټ دی دا پارټ دلته د لایټ سورس سره ولګېدو دا ګوري او دا چې دی دا پارټ په موږ د مریض بیا معاینه به کوو دلته نوبز دی او په دې نوبز باندې موږ د دې موومېنټس کنټرول کوو او دویم دا دی چې دا چې څه موږ معده کې ګورو ټول موږ ته په دې مانیټر باندې
په دې ټي وي باندې مونږ ته ښکاري، ډایرکټ ښکاري مونږ ته. مطلب دا چې څنګه معده وي په هغې انداز کې مونږ ته دا ډایرکټ ښکاري. نو دا یو امپورټنټ د دې اسپیکټ دی، امپورټنټ د دې یو شی دی. نو دا مانیټر دی چې په دې مونږ ته هر څه ښکاري چې څه مونږ ګورو، او دا داسې د دې ارینجمنټس کېږي. اوس د بل سوال چې دا انډوسکوپي په ذریعه باندې مونږ دا کوم کوم ځای معاینه کولی شو. نو انډوسکوپ چې دی دا ګوره انډوسکوپ دی دا معده کې مونږ دننه اچولی دی. نو دا خوله په ذریعه باندې دا مونږ دا د دې ټپ دننه کوو، لکه دا ټپ، او بیا مونږ ورو ورو لاندې ځو د خوراک نلی وګورو چې هغې ته اسافیګس وایي، بیا مونږ معده وګورو چې هغې ته سټمک وایي، او بیا مونږ دا کولمې لومړنۍ ورکوټې کولمې لومړنۍ او دویم پارټ ډیوډینم ورته وایي. نو دا ټول مونږ د دې معاینه کوو. دا انډوسکوپ ته ما څنګه تا ته وایي چې دې کې لایټ سورس هم دی، دې کې کیمره هم لګېدلې ده، دې کې نور هم چینلز دي چې په هغې په ذریعه باندې مونږ مختلف قسم پروسیجر کولی شو. او دا چې څه مونږ کوو څه مونږ ګورو دا ټول مونږ ته دلته په مانیټر باندې ښکاري. دا مانیټر ما تاسو ته خولی و، په دې مانیټر باندې مونږ ته دا ټول ښکاري. نو دا یو ډایرکټ معاینات دي. لکه مثال دا دی چې یو بیماری دا چا په جوب کې څه شی دی، او یا مونږ اندازه اخلو چې دا څه دي، آیا دا پیسې دي، دا څه مطلب څه پین دی، دا څه بل څه شی دی. نو مونږ سوالات کوو او بیا یو اندازه اخلو. انډوسکوپي دا ده چې ډایرکټ مونږ جوب کلاو کړو، هغې کې دننه وګورو چې دننه څه پراته دي. یو بکسه دا بکسه کې څه شی دی، نو ته ګورې چې دا څه کېدی شي، آیا دا کتاب کېدی شي، دا چېرته جوړه کېدی شي، دا چېرته پین کېدی شي. یا ته لاړ شي او هغه بکسې سر کلاو کړې، ته ډایرکټ وګورې دا څه شی دی. نو انډوسکوپي په ذریعه باندې مونږ بیمارۍ ډایرکټ وګورو چې دا څه بیماري ده. نو د انډوسکوپي دا فایده ده. اوس انډوسکوپي مونږ ولې کوو؟ د چا له د انډوسکوپي ضرورت څه دی؟ کوم داسې علامات دي یا کوم داسې کنډیشنز دي چې هغې کنډیشنز کې مونږ انډوسکوپي کوو. نو د دې کې لومړی چې کوم علامت دی یا لومړنۍ چې کومه وجه ده چې په کومه مونږ انډوسکوپي کوو، هغه دی مسلسل الټی راتلل، مسلسل کې راتلل. یعنې یو سړی دی، یو مریض دی، هغه باندې الټی ولګېدی، عام دواینې وغیره ورته میلاو شوې، یا په هغې دواینو نه ټیک کېږي، چې څه خوري الټی کوي، په معده کې ډېر نه پاتې کېږي. هر قسم دوايي میلاو شوې، ستنې میلاو شوې، چې کوم عام وجې دي په هغې الټی نه ودرېږي. نو داسې کنډیشن کې چې دي بیا موږ انډوسکوپي کوو او ګورو چې دا بیماري څه ده، دا کومه بیماري ده چې هغې له وجې نه د دې سړي ته الټی لګېدلې دي. نو دا یو لومړنی علامت شو، لومړنی کنډیشن شو، لومړنۍ بیماري شوه چې موږ پکې ډایرکټ ګورو چې دله دا الټی ولې راځي. دویم پکې دا دی که یو کس دی هغه ته الټی راغله، الټی کې وینه راغله، کله هم د الټی وینه وکړه یا الټی وه بیا پکې وینه راغله، نو دا لازمي ده چې د داسې سړي یا داسې مریض به انډوسکوپي کېږي چې پته ولګي چې دا وینه د کوم ځای نه راځي. آیا چېرته رګ شلېدلی دی؟ آیا چېرته زخم دی؟ آیا چېرته خدای مکه څه رسولی ده، څه کینسر دی؟ د وینې د کوم ځای نه راځي. دا لازمي ده چې که چېرته په سړي باندې مریض باندې د وینې الټی ولګي نو انډوسکوپي لازمي ده. عارضي طور به وینه ودرېږي، ستنې به ولګي، څه دوای به ورکړي، وینه به ودرېږي، خو دا وینه بیا هم راتلی شي. نو لازمي ده چې پته ولګي چې دا وینه راغلې ولې وه. آیا څه خطرناکه خبره خو نه ده؟ کله نه کله هسې معمولي خراشې راشي، هغې نه وینه راغلې، هغه یو بیناین کنډیشن دی، خو وینه راتلل دا لازمي انډیکیشن دی چې داسې مریض ته انډوسکوپي کول ضروري دي. درېمه وجه دا دی چې یو سړی دی، مریض دی، هغه خوراک نشي تېرولی، 3-4 میاشتې مخکې بالکل ټیک ټاک و، اوس چې دی چې هغه کله هم خوراک کوي، کله هم ډوډۍ خوري، هغه نه تېرېږي، ونښلي، بره ونښلي، لاندې خوراک نه لیکې لاندې ونښلي، په معده کې ونښلي، نه ځي لاندې او واپس یې الټی کوي. نو که چېرته ډوډۍ تېرولو کې مشکل راځي یا کس ته محسوسېږي چې زما ډوډۍ نه تېرېږي، نو داسې کس کې هم لازمي ده
چې دا څه کس کې دی انډوسکوپي وشي او پته ولګي چې دا ولې دا څه له وجه نه دی. بله وجه چې دی هغه معدې کې دا تیزابیت دی، لکه دا معده دی او د هغې سوی دی، زړه سوځي، معده سوځي، خوږېږي، دوایي ورته میلاو شوې، ستنې ورته ولګېدې، نور علاج ورته وشو، هغه مریض نه ټیک کېږي. هغه تیزابیت هغسې دی. نو داسې کنډیشن کې چې هم بیا موږ دا انډوسکوپي کوو او وجه معلوموو چې دا د معدې تیزابیت ولې دی، د سینې جلن ولې دی، آیا واقعي دا د معدې له وجه نه دی، دا د خوراک نلۍ له وجه نه دی، که دا څه بل څه وجه نه دی. نو دا هم ډېر امپورټنټ انډیکیشنز دی چې دې کې هم چې دی انډوسکوپي کېږي. بله وجه چې دی هغه معده کې درد راتلل، معده دا خوږېږي، دوایي نه استعمال شي، عرضي ګزاره وشي، بیا راځي، ورځې تېرې شوې، هفتې تېرې شوې، نو بیا هم پکار دی چې موږ انډوسکوپي وکړو چې پته ولګي چې دا السر دی، دا خدای مکړه څه کینسر دی، دا وجه څه ده. دا وجه څه ده چې دا د معدې درد دی راغلی دی اوزینه، همیش ګوله غواړي په ګولو لږ ټیک شي او چې ګولو اثر لاړ شي بیا راشي. نو داسې کس دپاره هم بیا انډوسکوپي ضروري ده. بله وجه دا دی که د چا ډک امتیازي تورې شوي، یو مریض دی هغه ته ډک امتیازي راځي او هغه تورې شوي دي، هغې رنګ تور شوی دی، څنګه زما د جامې تورې دي، نور تور رنګ شوي دي. نو که کله ډک امتیازي تورې شي نو دی هله تورېږي چې کله خوراک نلۍ نه یا د معدې نه لږ لږ وینه ځي او هغې له وجې نه دا ډک امتیازي تورېږي. نو چې کله هم ډک امتیازي تورې شوې او خاص طور باندې که یو مریض دی هغه ته سیروسس دی، هغه ته جګر سکړاو دی، هغه ته جګر بیماری ده او د هغه ډک امتیازي تورې شوې، نو داسې په ټایم باندې، داسې په وخت باندې هغه انډوسکوپي لازمي ده چې دا کنفرم شي چې آیا دا ډک امتیازي چې تورې شوې دي آیا دا د وینې له وجې نه دي، او وینې له وجې نه خو عموما وي، نو دا وینه راځي د کوم ځای نه، آیا چېرته رګ شلېدلی دی، چېرته زخم دی، چېرته ګلټی ده، چېرته کینسر دی، وجه څه ده. نو دا لازمي ده چې داسې کس کې دا ډک امتیازي تورېدو وجه پته ولګي چې دا څه وجه ده. بله وجه چې دا هغه په بدن کې د وینې کمی دی، یو سړی دی، زنانه ده، ماشوم دی، وینې کمه ده، هر کوشش ته وکړو، هر ټیسټ ته وکړو، پته یې نه لګي د وینې ولې کمه ده. آیا د وینه ماتیږي یا جوړیږي؟ نه، وجه څه ده؟ شک راځي چې د بدن نه وینه ځي. نو موږ انډوسکوپي کوو چې پته ولګي دا چېرته بره خوراک نلۍ کې معده کې چېرته رسولی خو نشته، چېرته السر خو نشته، چېرته ورکوټې زخم خو نشته، یا بله څه بیماري خو نشته چې دا وینه ولې کمیږي. د وینې د کمیدو کې که پته یې نه لګي نو بیا انډوسکوپي هم کېږي او لاندې نه کولونوسکوپي هم کېږي چې پته ولګي چې دا وینه د کمیدو وجه څه ده. بله وجه یا بل انډیکیشن یا بل داسې حالت چې هغې کې اپر جي انډوسکوپي پکار وي هغه دا چې کله دا مریضان د سیروسس مریض وي، ما تاسو ته ووایي، نو دې کې موږ دا ګورو چې خدای مکړه د خوراک نلۍ کې اسوفیګس ورته وایي یا په معده کې رګونه خو نه دي پړسېدلي. د سیروسس مریض، د جګر سوکړاو مریض، چاله چې هیپاټایټس بی وي یا هیپاټایټس سی وي یا فیټي لیور وي او د هغه سیروسس جوړ شي، نو هغه کې کېږي څه چې هغه کې خوراک نلۍ کې او معده کې رګونه وپړسېږي، هغې ته وایرسز وایي. او چې کله ته رګونه وپړسېږي نو د دې چانس وي چې دا رګونه شلېدی شي، بلکې شلېږي. او چې کله رګ وشلېږي نو وینه الټۍ ماتې شي، ډک امتیازي تورې شي یا سرې وینه راځي او بیا داسې مریض مرګ کېدی شي، بلکې مرګ چانسز ډېر زیات وي. دا یو ایمرجنسي ده. زمونږ په ګیسټرو انټرالوجي کې چې کومه خطرناکه ایمرجنسي ده هغه د اپر جي آی بلیډ دی، ویریسیل بلیډ دی. نو چې کله سیروسس مریض وي دا هغه ته د سیروسس تشخیص وشي نو موږ هغه کې اپر جي آی انډوسکوپي کوو د معلومات لپاره شاید د مریض په خوراک نلۍ کې په معده کې رګونه خو نه دي پړسېدلي، او که رګونه پړسېدلي نو بیا موږ هغه کې ټانکه واچو، هغه ته څه علاج شروع کړو چې دا رګ ونه شلېږي.
او کنه وشلیدو نو بیا ما تاسو ته ووایي چې د مرګ غټه خطره وي. نو د انډوسکوپي په دې حالت کې هم کوو چې کله سروسسته وینه الټه نه ده کړې، خو موږ کنفرم کوو، تسلي کول غواړو چې په دې معده په خوراک نه لیکي او دوی په معده کې رګونه نه دي پړسېدلي، او که پړسېدلي بیا به ټانکه لګو، بیا به ګولۍ شروع. یو بل انډیکیشن دی چې کومه انډوسکوپي هغې دپاره کېږي او هغه فایده ده، هغه دا دی چې چا بچي یا زنانه یا سړي یا لږ چا چې لږ موضوع باندې معمولي غوندې معذوره دی، هغه څه کوي چې هغه څه وخوړل. عموماً چې کوم ذهني مریضان یې هغوی عموماً څه نه څه خوراک وکړي، هغه مونږ کتلي دي چې دا سکه یا چې کوم دا سکې دي دا مخکې به د 5 روپو راتلل، هغې نه مخکې به د 2 روپو راتلل، نو سکې د کسانو تېرې شي، ماشومان وړکې تاله تېره شوې ده، بلکې اصلي چې دی هغه تاله تېره کړې وه، تالي چابي تېره شي. عموماً دا زموږ د خویندې څه کوي چې هغوی کله د تار او څه ستن چې کومه ده چې هغې نیډلس ورته وایي، سوی داګه، نو هغه تېر شي. نو یا خو به دا د معدې نه باسل دپاره اپریشن کې، یا په انډوسکوپي په ذریعې باندې بغیر د اپریشن نه دا موږ بهر راباسو، هغې ته فارن باډي وایي. نو دا فارن باډي موږ د معدې نه د خوراک نلۍ نه بهر راوباسو. عموماً سړی خوراک کوي هډوکې ونښلي، تاسو کب مهې خوري هغه هډوکې ونښلي، نو دا فارن باډي موږ بیا ریموو کوو یا موږ فارن باډي وباسو. نو دا یو بل انډیکیشن دی. د دې علاوه د چا مریض چې دی څه په خوراک نلۍ کې یا معده کې پالب دی، ورکوټې رسولی ده، نو د هغې بایاپسي کول او بغیر د اپریشن هغه پالب لرې کول، نو دا یو بل انډیکیشن دی. دا یو بل وجه ده چې هغې له وجې نه موږ اپر جي آی انډوسکوپي د مریض ته کوو. او د نه علاوه چا کې چې ایچ پایلوري شک وي، موږ کنفرم کول غواړو، مکمل کنفرم کول غواړو چې واقعي دی کې ایچ پایلوري شته، نو بیا موږ انډوسکوپي کوو او بایاپسي اخلو. یا چې کله موږ انډوسکوپي وکړو موږ ته السر ښکاره شي یا بل السر رسولی ښکاره شي، نو موږ چې کله بایاپسي وکړو نو ایچ پایلوري هم پکې کوو. یو بله بیماري ده چې هغې ته سیلیک ډیزیز وایي. سیلیک ډیزیز چې دی دا د کولمو الرجي ده د غنم ته. غنم کې یو کیمیکل دی چې هغې ته ګلوټن وایي، نو دا ګلوټن ته الرجي ده، نو د دې کنفرمیشن د دې تشخیص دپاره د دې ورکوټې کولمې ډیوډینم نه نو موږ بایاپسي واخلو، ټیشو واخلو، مایکروسکوپ کې لیبارټرۍ کې وګورو چې دې له د غنم نه الرجي شته او که نه. نو دا انډیکیشنز دي مسلسل کې راتلل، د وینې الټۍ راتلل، خوراک ونښلي، وځي، معدې تیزابیت ډېر زیات دی او نه ټیک کېږي، معده کې درد دی او نه ټیک کېږي، ډک امتیازي تورې شوې، وینه کمی ده په بدن کې، سیروسس مریض دی او موږ کتل غواړو چې آیا چېرته رګونه خو نه دي پړسېدلي، چېرته فارن باډي لاړه هغه باسل غواړي، د رسولي دا پالب دی هغه بایاپسي لرې کول غواړي، یا ایچ پایلوري سیلیک ډیزیز بایاپسي کول غواړي. نو دا ټول کنډیشنز دي، دا ټول حالات دي، دا ټول انډوسکوپي وجې دي چې دې له وجې نه موږ انډوسکوپي کوو. اوس دا انډوسکوپي په ذریعې کوم کوم ټیسټ پروسیجر کولی شو. یو خو دا دی چې انډوسکوپي ولې کوو، انډیکیشن څه دی، بل دا دی چې د دې پروسیجر څه دی، کوم کوم پروسیجر کولی شو. نو یو خو دا دی چې ما تاسو ته ووایي چې دې کې موږ تشخیص کولی شو، موږ ته پته ولګي چې دا انډوسکوپ د مریض چې کوم بیماري ده د وجه څه ده، د دې بیمارۍ څه ده. ما تاسو یو ډبې دی، ډبې کې څه شی ډکې راډکې او تا ته پته نه لګي دا څه شی دی، ډبې سر د کلاو که ودې کتو دننه پکې څه پراته دي، آیا دا پکې چېرته کتاب پروت دی، چېرته تاله پکې پرته ده، څه پکې پراته دي. نو داسې د معدې چې کومې دننه بیمارۍ وي علامات نه خو موږ اندازه اخیستی شو او کنفرم کوئ په انډوسکوپي په ذریعې باندې، دې ته وایي ډایګنوسس یا تشخیص. دویمه خبره سټینټ ډالنه، خاص طور باندې هغه مریضان چې د خوراک نلۍ اسوفیګس کینسر وي، هغه ایډوانس سټیج کې وي، خوراک یې بالکل تېرېږي ونښلي، نو موږ څه کوو چې دلته بیا موږ سټینټ اچو او هغه نلۍ کولاوه کوو. دې نه علاوه موږ داسې هم کوو چې چا چې د اکلیزیا وي، نو اکلیزیا چې دی
هغه مونږه ډایلیټ کو یا هغه کې چې د موږ سستنه ولګو چا کې سټرکچر وي نو هغه کې سټرکچر ډایلیټیشن کوو نو دا ټول چې دی سټنټ اچول سټرکچر ډایلیټیشن کول یا هغه کې چې دی بټولینم انجکشن لګول دا ټول اندوسکوپي په ذریعہ باندې کیږي بینډینګ کول په تاسو وي چې د سیروسس مریض دی اگر رګونه شلیدلې دي وایرسز جوړ دي نو دا هغه موږ بینډینګ کوو آیا یا خو پریونټیو بینډینګ وي چې موږ وایو چې دا بینډینګ وشي او د وینه رانشي یا چې دی هغه تھراپیوټیک بینډینګ وي وینه ولټه پر راغلي دي وینه په ماته شوی دا رګونه په شلیدلې دي نو بیا موږ هغه کې بینډینګ وکړو چې دا وینه بند شي یا که بینډینګ ممکن نه بیا په کې سکلیروتراپي وکړو سکلیروتراپي څه ته وایي د کې کیمیکل چې دی ډایرکټ په هغه چې کوم شلیدلې هغه کې واچو هغه بند شي خاص طور باندې که درګونه معده کې وي چې هغه ته ګیسټریک وایرسز وایي نو هغه کې دا سکلیروتراپي مونږ کوو د نه علاوه ما تاسو مخکې هم وایي چې کفارن باډي وي چې تاسو شي تیر کړی وي اډو کې دی یا بل څه شي دی نو هغه موږ د خوراک نه لینا او معدې نه موږ اندوسکوپ په ذریعہ باندې بغیر د اپریشن نه موږ را وباسو دغه چې دی دا پالیپ وي دغه بایوپسي کول دغه بغیر اپریشن نه باسل هم د اندوسکوپ په ذریعہ باندې ممکن دی او دا د یو تھراپیوټیک انډیکیشن دی اوس راځي د خبره ته چې یو کس ته هغه ته اندوسکوپي موږ مریض ته وایي چې موږ به تعالی اندوسکوپي کوو نو د دې مریض تیاری څنګه ده یعنی دا مریض به موږ څنګه تیارو نو موږ ته پکار دی چې کم از کم شپږ غنټې پورې مریض په نهاري هغه خېټه خالی وي هغه معده خالی وي دا ضروري ده ولی دا به تاسو ته وایم خو اول دا پوهې کې چې د شپږ غنټو نهار مطلب دا دی که کله موږ اندوسکوپي سهار ټایم کې کوو موږ ته ټایم ورکړی دی سبا راشه یا بل ورځ راشه موږ ته یې 8 بجې راشه یا 9 بجې راشه او سهار یې به ناشته نه کوي یعنی شپې ډوډۍ خو دې خوړلې او سهار یې به خوراک نه کوي چای به نه څښي اوبه به نه څښي څه خوراک مراک به نه کوي په نهاره به راځي روژه به دی موږ به د روژه مطلب په نهاره به راځي یا که د چا اندوسکوپي داسې ورځې کې موږ ډیسایډ کړه 9 بجې 10 بجې ټایم کې یا مطلب هغه نه لیټ نو موږ ته یې شپږ غنټې پورې سمخره ځان په نهاره کا او بیا شپږ غنټې پس موږ ته اندوسکوپي کوو دا ولې پکار ده اندوسکوپي ځکه نهاره پکار دی چې یو چې معده خالی وي نو ټیسټ زر کېږي پاسانتیا کېږي زموږ ویژن چې دی هغه کلیر وي موږ معده چې ګورو خوراک نه لې ګورو کلمه ګورو صفایي سره ګورو بل دا دی چې هغه کې موږ پروسیجر کوو نو هغه موږ ایزیلی کوو صفایي سره کوو او ټول امپورټنٹ دا کچتا معده کې خوراک وی او اندوسکوپي کیږي نو چانس وی ریسک وی چې هغه واپس لاړ شي او پیپرو ته د نشي هغه ته اسپیریشن وای نو چې کله د مریض پوره تیار نه په معده کې خوراک پروتي نو هغه کې دا ریسک راځي اوس کله چا شوګر وی هغه ته اندوسکوپي کوو هغه سار کې ورته کوو نو یو خدای چې هغه بسار کې کاغه انسولین به لګي کډوره ګولې هغه نه کوي ځکه چې انسولین د پاره ستنې نه پس خوراک پکاري یا نور غولو د پاره خوراک پکاري نو موږ ورته وایو چې د سهارنې ډوز چې کوم دی دا ما استعمال او بل دا دی هغه چې موږ ته وایو چې زما شوګر دی او سار کې کوم هغه ډیر زیات په هر نه ساتو ټیسټ ورته خو هغه نه پس هغه خپل چې کله ټیسټ شي او کوم طریقې زما تاسو ته ما هغه ټیم نه پس بیا خپل ستنو لګي خپل د حساب کې ٹھیک شو نو اندوسکوپي څنګه کیږي د دې جواب دا دی چې اندوسکوپي کولو نه مخکې موږ په خوله کې چې د مریض په خوله کې لوکل انستیزیا سپری وکړو او د دې سپری د وجه نه د هغه خوله چې دی هغه سون شي هغه د څه محسوس کېږي نه خوله درنه شي یعنی هغه چې کله موږ اندوسکوپ پاس کوو نو هغه ته نه محسوس کېږي چې اندوسکوپ زما خوله کې تیریږي دې نه پس چې دی مریض چې دی هغه د خپل ګس طرف باندې سملی په کوچ باندې څنګه دا مریض ګوري په ګس طرف باندې سلمسته دی نو په ګس طرف باندې مریض سملی مریض چې هغه موږ پلاستیک باندې پلاستیک واچو چې توکاړو وغیرہ یا بل داسې که خوراک سدا سپاتی هغه راځي چې هغه نه کپړیس خانه شي مریض چې خپل خوله کلاوه کی څنګه چې دا مریض خپل خلاصه کړی دا او بیا د ماوث پیس موږ پکې کېدل پلاستیک ماوث پیس ته دا موږ د مریض په خوله کې کېدو او هغه په غاښونو کې دا ونیسي او د دې وجه دا چې یو خو موږ اندوسکوپ موږ لپاره هغه فریلی یعنی آزادۍ سره اسانۍ سره موږ دننه پاس کوو بل دا دی چې هغه اندوسکوپ غاښونو کې هم هغه ته نقصان نه ورکوي بل دا دی چې مریض ته هم دا نه محسوس کېږي چې زما په خوله په ذریعې باندې اندوسکوپ یا کیمرا ډاکټر دننه کړې ده
او دغه پس چې دی ډاکټر دا انډوسکوپ په ذریعه باندې د مریض معاینه شروع کی. اول د خوراک نلۍ، بیا معده، بیا کولمې څنګه ګوري. په دې تصویر کې که تاسو ګورئ دا انډوسکوپ دی ډاکټر پاسکی روان دی. دلته کې چې دی ورسره اسسټنټ چې دی هغه د مریض سټیبل کړی دی او د کیمرا باندې د مانیټر باندې د ټول دا ګوري چې دنه معده کې څه دي څه نه دي، څه مسله ده څه مسله نشته دی. اوس چې انډوسکوپ وشي نو انډوسکوپي نه پس به مریض څه کوي، هغه نه پس څه کېږي. نو چې کله انډوسکوپي ټیسټ وشي یا دا معاینه مکمل شي نو بیا موږ مریض ته وایي چې خپله خوله کنګال کړي. نو هغه واشروم ته لاړ شي، هغه باتروم ته لاړ شي، هغه خپله خوله کنګال کړي، اوبو سره غرغړې پیو کړي او هغه خدای چې نشه لاړه شي. بل دا دی چې که څه توکاڼه موکاڼې راغلي وي نو هغه هم صفا وکړي. او دونه پس موږ مریض ته وایو چې 15 نه واخله 20 منټه پورې څه خوراک نه کوي، یعنې موږ ورته وایو چې فلحال خوراک مه کوه او دونه پس بیا سوجوس محسوس کړه. که چېرته داسې ټیسټ شوي وي چې هغې کې څه موږ بایپسي کړې ده یا چېرته موږ سټینټ اچولی دی یا بینډینګ کړی دی یا بل داسې پولپیکټومي شوې ده نو هغې کې بیا د خوراک نه کولو وقفه چې ده دا 15-20 منټونه زیاته هم کېدی شي. دا ډیپینډ کوي چې څه ټیسټ شوی دی. خو عموما چې دی انډوسکوپي نه پس 15 منټه 20 منټه پورې موږ مریض ته وایو چې تاسو خوراک مراک مه کوئ او لږه چې یو ځل یې نشه لاړې شي، لږه هغې چې کوم هغه ریفلیکس وغیره هغه ختم شي نو بیا موږ ورته وایو چې تاسو خوراک کوئ. ناظرین نن په لیکچر کې موږ دا زده کړل چې انډوسکوپ څه شی دی، دا کیمره څنګه ده او د دې په انډوسکوپ په ذریعه باندې معده کې د خوراک نلۍ، معده، کولمې چې کوم یعنې د کوم ځایونه دي چې موږ د دې معاینات کوو، انډوسکوپي ولې کوو، دا وجه څه ده، هغې ټول موږ هغه لیسټ د بیماریانو یا د علامات لیسټ ډسکس کوو. دې پس موږ دا ډسکس کړ چې د انډوسکوپ په ذریعه باندې موږ کوم پروسیجرز کوو او چې انډوسکوپ موږ چاته ایډوایز کوو نو انډوسکوپي نه مخکې مریض څنګه ځان تیاروي او د پس انډوسکوپي کېږي څنګه، د دې طریقه څنګه ده او چې کله انډوسکوپي وشي نو بیا به مریض د پاره موږ څه هدایات وي. نو امید لرم چې که تاسو ته یا تاسو رشته دار ته یا تاسو دوست ته انډوسکوپي ډاکټر ویلي چې تاسو له انډوسکوپي پکار ده نو تاسو ذهن کې چې کوم سوالات راځي د هغې جوابات به نن د لیکچر نه تاسو ته ملاو شي وي او که د نومي اصل هم تاسو ته یو اندازه شي وي چې د هیلث ایجوکیشن په سلسله کې چې د اپر جي انډوسکوپي دا څه ته وایي او دا څنګه کېږي. راتلونکي لیکچر کې به انشاءالله بیا موږ ډسکشن کوو د کولونوسکوپي بارے باندې چې د کولونوسکوپ څه شی دی، د دې دا موبایل انډوسکوپي دا چې کوم په ګسټرونټولوژي کې کېږي د دې څه انډیکیشنز دي او دا څه طریقه ده. تر هغې وخت پورې تاسو ته اجازت غواړم، خپل ځان خیال ساتئ. خدا حافظ.